Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 10, first year course. Trigonometric identities of sum and difference of angles. دې چپټر کې موږ سره دوه قسم فارمولې د ساين او د کوساين یو پکې دوه انګل پلس شوي دي او بل کې تاسو سره دوه انګل ماینس شوي دي. دا شان کاس کې دا دوه انګل پلس شوي دي او دا دوه انګل ماینس شوي دي. د دې ریزلټس دا تاسو سره دا دي. دا به مونږ د دې نه بیا مونږ نور مخکې فارموله سره راوښکو لکه ډبل انګل فارمولې به مونږ راوښکو ځان له او هاف انګل فارمولې او ټریپل انګل فارمولې. نو دې سبق کې مونږ ډبل انګل فارمولې دا ډرایو کولو کوشش کوو او بیا خو دا چې دا ډبل انګل څه ته وایي نو ساین اف 2 الفا دا ساین ډبل انګل شو یو انګل الفا دی دا ډبل شو 2 ټایمز شو دا شان کاس 2 الفا دا کاس ډبل انګل. نو درې مونږ فارمولې ځان له راوښکو د دې دواړو قسم فارمولونه. نو مونږ لومړی ساین 2 الفا د دې فارموله راوښکو. نو مونږ سره یو فارموله ده ساین اف الفا پلس بیټا از ایکول ټو ساین اف الفا کاس اف بیټا پلس کاس اف الفا انټو ساین اف بیټا. نو د دې فارمولې نه مونږ د ساین ډبل انګل فارموله دا ځان راوښکو. نو دې لپاره مونږ څه چل کوو مونږ د بیټا په ځای الفا پټ کو لیټ بیټا از ایکول ټو الفا. چې کوم ځای تاسو بیټا وینئ هلته تاسو ولګوئ الفا. دلته ما وګورئ بیټا په ځای الفا ولګو کاس اف بیټا دی نو کاس اف الفا به شي دا شان ساین اف بیټا دی دا به شي ساین اف الفا. نو ساین الفا کاس الفا او که دا هم داسې ولیکم چې ساین الفا ته مخکې کم کاس الفا ته وروستو کم اے بی او بی دا یو شی په منځ کې دا 1 ساین الفا کاس الفا دی دا هم 1 ساین الفا کاس الفا دی دا به شي 2 ساین الفا کاس الفا او ساین اف الفا پلس الفا د راځي ساین اف 2 الفا. دا تاسو سره یو فارموله راوښکلی شوه د ساین د ډبل انګل ساین اف 2 الفا. دا تاسو داسې هم راتلی شي ساین اف 2 تیټا 2 ساین تیټا کاس تیټا. دا تاسو فرست ایئر فزکس کې پروجیکټایل موشن کې به دا تاسو یوز کوئ ډېره زیاته. بل یو فارموله موږ راوښکل غواړو چې کاس اف 2 الفا دا رسه برابر وي. نو موږ هم دې کې هم د بیټا په ځای الفا پروت کوو لیټ بیټا از ایکول ټو الفا او دا موږ مخکې بیا بوزو بیټا په ځای تاسو ولګوئ الفا کاس اف الفا کاس اف الفا اګین د بیټا په ځای موږ څه ولګول الفا چې کوم ځای بیټا دلته تاسو الفا ولګوئ دا به شي کاس او کاس کاس سکویر الفا ساین انټو ساین دا به شي ساین سکویر الفا. نو دا تاسو سره د کاس ډبل انګل الفا پلس الفا نه راځي 2 الفا. دا تاسو سره یو فارموله شوه مین. دې نه بیا تاسو د دې مختلف شیپس بیا تاسو راوښکلی شئ خو دا مین ده. نو موږ به څه چل کوو موږ به یو د 10th کلاس ټریګنومټري نه یو فارموله موږ سره شته کاس سکویر الفا پلس ساین سکویر الفا از ایکول ټو 1. هلته دا کاس سکویر تیټا پلس ساین سکویر تیټا انګل دې باندې فرق نه راځي مین آیډنټټي سیم ده. نو مونږ دلته اوس څه چل کوو مونږ د ساین سکویر الفا ویلو دلته نه ځان له معلومه کړو. نو دا ساین سکویر الفا یوازې پرېږدو دا کاس سکویر الفا دا د دې په راولو دا څه شي مونږ سره ساین سکویر الفا برابر شي د 1 ماینس کاس سکویر الفا. نو دا مونږ دلته ولګو دې ایکویشن کې دا پوټ کړو نو مونږ سره شي کاس 2 الفا از ایکول ټو کاس سکویر الفا ماینس دلته مونږ سره یو ملمه را روان دی هغه دا یو دی دې په ځای به ولګو 1 ماینس کاس سکویر الفا دا به شي کاس سکویر الفا ماینس 1 ماینس او ماینس دا به شي پلس کاس سکویر الفا 1 کاس سکویر الفا 1 کاس سکویر الفا دې نه به جوړ شي 2 کاس سکویر الفا او ماینس 1 دا به خپل ځای دې نه جوړ شو کاس اف 2 الفا از ایکول ټو 2 کاس سکویر الفا ماینس 1. هم دغه سټار نه موږ یو بل فارم هم د کاس د ډبل انګل فارمولې راوښکلی شو کاس سکویر الفا ماینس ساین سکویر الفا دی موږ سره د کاس ډبل انګل د سټار د ایکویشن د ما اګین ولیکم او زه کاس سکویر الفا په ځای زه یو بل حضرت لیکم هغه دی 1 ماینس ساین سکویر الفا دا دې په ځای لیکلی شم او دغه ماینس ساین سکویر الفا دا به خپل ځای باندې دی دې نه به جوړ شي تاسو سره 1 ماینس 1 ساین سکویر 1 ساین سکویر دې نه به 2 ساین سکویر جوړ شي دواړو سره ماینس ساین زه به دواړو سره
2 sin square سره هم د ماینس ساین ولګو دا شو cos of 2 الفا دا یو بل فارم شو دا درې واړه فارم موږ یوز کولی شو یو دا اسټریک والا فارم یو دا یو ایکویشن او یو دا ایکویشن دا د cos ډبل انګل فارمولې دي موږ سره دغه شان موږ د ټینجنټ ډبل انګل فارموله هم ځان له ډرایو کولی شو ټینجنټ تاسو ته پته ده چې څه برابر وي ساین ډیوایډ بای cos برابر وي دلته انګل 2 الفا دی موږ به هم 2 الفا ولګو ساین 2 الفا موږ اوس وسوي دا برابر 2 ساین الفا cos الفا او cos 2 الفا دا اسټریک والا ایکویشن چې کوم سره دی cos 2 الفا is equal to cos square alpha minus sin square alpha دا به دې په ځای ولګو cos square alpha minus sin square alpha نو دا نیومریټر موږ ډیوایډ کو په cos square alpha او ډینامینیټر موږ ډیوایډ کو په cos square alpha باندې مطلب ډینامینیټر کې تاسو سره دوه پارټس یې هغه دواړه به تاسو په cos square alpha دا ډیوایډ کړئ نو دلته دا یو cos الفا دا کینسل شي بره نیومریټر کې نو بره پاتې شو 2 sin الفا او دا یو cos دی سره کینسل شوی دی نو یو cos الفا پاتې شي او ډیوایډ بای cos سکویر به سره کینسل شي 1 پاتې شو sin ډیوایډ بای cos تاسو راځي ټینجنټ چونکې دا سکویر دی دلته هم سکویر راځي sin ډیوایډ بای cos نه بل سیټ نیومریټر کې هم تاسو سره ټینجنټ جوړي نو sin ډیوایډ بای cos په موږ ټینجنټ ولګو او دا ټینجنټ سکویر په خپل ځای باندې شنو دا تاسو سره د ټینجنټ ډبل انګل فارموله راغله بسم الله الرحمن الرحیم دا زمونږ یو بل ټاپک دی هاف انګل آیډنټیټیز یو انګل نیمه بیا د هغې به ساین چې مونږ والو د هغې نه څه راځي دا شان د یو انګل نیمه تیټا بای 2 کاز ولا تاسو واخلئ نو هغه د څه برابر وي دا شان ټینجنټ هاف ان انګل یو انګل نیمه چې واخلئ بیا ولا ټینجنټ واخلئ نو د هغې نه به څه راځي دا ټریګنومټریک آیډنټیټیز دي نو دا د څه برابر وي د دې مونږ ډیرایویشن کوو د دې د فارمولو نو مونږ ته یو فارموله پته ده cos of alpha plus beta is equal to cos of alpha into cos of beta minus sin of alpha into sin of beta نو مونږ دې کې څه چل کوو مونږ دې کې دا بیټا په ځای الفا پوټ کو let beta is equal to alpha نو الفا تاسو د بیټا په ځای ولګوئ دا ما د بیټا په ځای ولګولو cos of alpha بیټا په ځای بیا اګین الفا مونږ ولګولو چې کوم ځای بیټا ویني تاسو هلته څه ولګوئ تاسو هلته ولګوئ الفا نو cos into cos انګل سیم دی دا به شي cos سکویر الفا دا شان sin into sin دا به شي sin سکویر الفا الفا پلس الفا د راځي 2 الفا دا موږ سره مین cos ډبل انګل فارموله ده او ځینې د سره خپل غواړم زه د sin هاف انګل فارموله راخکم دی که به دا cos موږ دلته ختم کو نو دا cos موږ څنګه ختمو نو موږ سره یو فارموله ده cos سکویر الفا پلس sin سکویر الفا is equal to 1 تاسو تیټا هم لګولی شئ خو دلته زموږ سوال کې الفا دی ځکه ما الفا ولګولم خو زه cos سکویر دلته نه معلومول غواړم دا sin سکویر به تاسو بله بوځئ دا به شي cos سکویر الفا is equal to 1 دلته پلس کې دی چې بله چې راواړېږي دا ماینس کې شي نو د cos سکویر الفا په ځای زه دلته دا لګولی شم 1 ماینس sin سکویر الفا او دغه ماینس sin سکویر الفا دا په خپل ځای باندې شو دا 1 په خپل ځای باندې -1 او -1 sin سکویر الفا دوه پیرې شم دا به شي -2 sin سکویر الفا دا cos of 2 الفا سره په خپل ځای را روان دي نو دې نه زه sin سکویر الفا یوازې پرېږدم دا 2 sin سکویر الفا دا به دې په راواړوئ دا ماینس کې دی دې په چې تاسو دا راواړوئ دا به پلس کې شي 2 sin سکویر الفا او پلس کې شي دا 1 په خپل ځای باندې دلته دا به پلس کې دی چې دا یې په تاسو راواړوئ دا به شي -1 minus cos 2 الفا نو بیا مونږ دا 2 تی په ډیوایډ باندې ختم کو دواړو سیټ ته په 2 باندې تاسو دا ډیوایډ کړئ 2 sin سکویر الفا په 2 ډیوایډ کړئ دا شان تاسو دلته 1 minus cos 2 الفا دا ټول تاسو ډیوایډ کړئ په 2 باندې دا 2 به تاسو سره کینسل شي مونږ څه چل کو دا انګل مونږ هاف کو الفا په ځای مونږ لګو theta by 2 let alpha is equal to theta by 2 نو دې ته وایي بیا هاف انګل فارموله نو تاسو الفا دلته لګولې ده دې په ځای به تاسو سره شي theta by 2
دلته مونږ د الفا په ځای تیټا بای 2 لګو. دا شان تاسو دې په لګورئ نو هم د الفا په ځای به تاسو لګوئ تیټا بای 2 او هول ډیوایډ بای 2 دا په خپل ځای. نو دا 2 او دا 2 به کینسل شو. دین رالی 1 ماینس کاس تیټا هول ډیوایډ بای 2 او دلته رالی ساین سکویر تیټا بای 2. نو تاسو سره دا سکویر دی، دا سکویر به هم ختمو. نو موږ به څه چل کوو، سکویر ختمېږي په سکویر روټ باندې. دې له به موږ سکویر روټ والو چې دې سایډ له سکویر روټ لري، تاسو به دې سایډ له هم سکویر روټ والئ. دلته به پاتې شي تاسو سره ساین آف هاف آف انګل ساین تیټا بای 2 او دلته به تاسو سره پلس ماینس کې دوه جوابونه راځي. نو کله به تاسو سره پلس وي، کله به دا تاسو سره ماینس کې وي. دا به تاسو څنګه بدلوي، کله به پلس یوز کوو کله ماینس. نو کوارډنټ ته به ګورئ د تیټا بای 2 نه چې کوم جواب راځي، که هغه فرست کوارډنټ کې وي نو تاسو بیا څه چل کوئ، تاسو به پازیټیو ویلو لګوئ ځکه ساین په فرست کوارډنټ کې پازیټیو وي. په سیکنډ کوارډنټ کې هم ساین پازیټیو وي. نو که تیټا بای 2 داسې جواب راځي چې هغه سیکنډ کوارډنټ کې هغه انګل راځي، تاسو ورته پازیټیو پورشن د دې فارمولې یوز کوئ. یعنې ساین تیټا بای 2 از ایکول ټو پلس انډر روټ 1 ماینس کاس تیټا ډیوایډ بای 2 به سوال کې لګوئ. او که تھرډ او فورث کې راځي تیټا بای 2 نو ساین هغه ویلو به تاسو بیا ماینس کې الی. اوس مونږ یو بل فارموله راوښکل غواړو د کاس د هاف انګل کاس تیټا بای 2 دا مونږ راوښکل غواړو. مونږ بیا اګین لړ شو کاس اف الفا پلس بیټا فارمولې ته. دې فارموله کې مونږ اګین د بیټا په ځای الفا ولګو. چې کوم ځای بیټا تاسو وینئ نو هلته به تاسو ولګوئ الفا. تاسو وکتل دلته بیټا او ما الفا ولګو، دا شان دلته هم بیټا او تاسو به په ځای الفا ولګوئ. دا به شي کاس سکویر الفا ماینس ساین سکویر الفا. نو زما ټارګټ دلته څه دی، کاس تیټا بای 2 دی. کاس یوازې پرېښودلي، دا ساین به مونږ ختم کړو. نو دا به شي الفا پلس الفا نه راځي 2 الفا. دا خو زړه ډبل انګل فارموله د کاس. دې کې زه چینجز کوم چې ځان له هاف انګل فارموله معلوم کړم د کاس دپاره. نو دا دلته به دا ساین ختمول غواړي. نو ساین به مونږ څنګه ختمو، مونږ دلته بیا لیکو کاس سکویر الفا پلس ساین سکویر الفا از ایکول ټو 1. دلته مونږ ځان له ساین یوازې پرېږدو، ساین ځان له معلوم کړو. نو ساین سکویر الفا برابر شي د 1 ماینس دا چې دې په راوړي دا ماینس کې شي کاس سکویر الفا. دا ساین سکویر الفا به د دې په ځای مونږ ولګو 1 ماینس کاس سکویر الفا 1 ماینس کاس سکویر الفا سوري. نو دا ماینس وردن نه کوي ستاسو، دې نه به څه جوړ شي ماینس 1 به شي او ماینس دا به شي پلس کاس سکویر الفا. 1 کاس سکویر الفا دا هم 1 کاس سکویر الفا دا به شي 2 کاس سکویر الفا. ماینس 1 په خپل ځای او دا کاس 2 الفا دا په خپل ځای را روان دي. نو موږ دا ماینس 1 ورته یا په راواړو. دلته ماینس 1 دی چې دې په راشي دا به شي پلس 1 پلس کاس 2 الفا دا برابر شو 2 کاس سکویر الفا. دا 2 به مونږ په ډیوایډ باندې ختم کو. د مونږ کاس یوازې په کار دی، دواړه سایډ به تاسو بیا ډیوایډ کړئ. ډیوایډینګ بوث سایډ بای 2 دا به شي کاس سکویر الفا از ایکول ټو 1 پلس کاس آف 2 الفا ډیوایډ بای 2. نو مونږ له څه په کار دی، مونږ له دلته یو انګل بیا په کار دی چې هغه نیم کې مونږ له هاف انګل فارموله په کار دلته مونږ بیا دا انګل نیم کو. لیټ الفا از ایکول ټو تیټا بای 2 دا مونږ یو انګل نیم کو ډیوایډ بای 2 سره سیزونه نیمېږي، ته وایي هاف. نو دلته به تاسو ولګوئ تیټا بای 2. تاسو به انګل نیم کې الفا په ځای به تیټا بای 2 لګوئ. دلته شي الفا په ځای تیټا بای 2، دلته هم الفا په ځای تیټا بای 2. دا 2 په خپل ځای دا 2 په خپل ځای دا به جوړ شي 2 دلته کینسل شي 1 پلس کاس تیټا هول ډیوایډ بای 2 به شي او دلته به شي کاس سکویر تیټا بای 2. موږ سکویر نه دی په کار، دا سکویر موږ پسې ختم کړو. موږ به دا سکویر په سکویر روټ باندې ختم کړو. سکویر روټ په دواړو سایډ له والو. نو کاس سکویر تیټا بای 2 له هم سکویر روټ والو او دې سایډ ته 1 پلس کاس تیټا ډیوایډ بای 2 له هم سکویر روټ والو. دلته به راشي کاس تیټا بای 2 او دلته پلس ماینس کې دا موږ سره راشي. نو دا تاسو سره د کاس هاف انګل فارموله شوه. پلس ویلو به کله تاسو ولئ دا څه پته ده چې کاس کم یو کوارډنټ کې تاسو سره پازیټیو وي. نه فرست او فورث کوارډنټ
تاسو به تیټا بای 2 ویلیو ته ګورئ. که تیټا بای 2 ویلیو نه داسې یو ویلیو راغله چې هغه فرست کوادرنټ کې راځي یا فورت کې، نو تاسو به دا فارموله چې کله یوز کوئ پلس ساین به تاسو بیا یوز کوئ، پلس والا پر رالی بیا ماینس والا نه راخلئ. او که چېرته تاسو سره د تیټا بای 2 نه داسې جواب راځي چې په سیکنډ یا په تھرډ کوادرنټ کې راځي، نو په هغې کې موږ ته پته ده کاز نیګیټیو دی، تاسو به بیا داسې یوز کوئ کاس تیټا بای 2 از ایکول ټو ماینس انډر روټ 1 پلس کاس تیټا هول ډیوایډ بای 2. اوس موږ یو بل فارموله ډیرایو کوو د ټینجنټ هاف اف انګل، دا د څه برابر وي؟ نو دې دپاره موږ ته چې پته چې ټینجنټ دا د څه برابر وي؟ جنرالي ټینجنټ برابر وي د ساین ډیوایډ بای کاز. نو دلته انګل موږ سره تیټا بای 2 دی، دلته هم تیټا بای 2 شي، دلته هم تیټا بای 2 شي، نو دا تاسو سره شي ټینجنټ. او ساین تیټا بای 2 تاسو څه وي؟ دا شان کاس تیټا بای 2 اوس څه مو وي؟ نو موږ هغه ووایو چې هغه څه برابر وي؟ ساین تیټا بای 2 هغه موږ ووایو هغه برابر تاسو سره 1 ماینس کاس تیټا هول ډیوایډ بای 2 هول انډر د روټ. دلته تاسو سره پلس ماینس دا راتلل، دا شان ټینجنټ دا کاس تیټا بای 2 هغه هم تاسو ووایو پلس ماینس 1 پلس کاس تیټا ډیوایډ بای 2. نو دا ساین ډیوایډ بای کاس کوي، دلته د فارموله کې دا پټ کوي، دا ټینجنټ تیټا بای 2 تاسو سره څه برابر شي؟ دې کې ویلیوز پټ کوي. ساین تیټا بای 2 په دا ولګوئ 1 ماینس کاس تیټا ډیوایډ بای 2 هول انډر د روټ، او دا شان ټیبل په ځای مو لګوئ 1 پلس کاس تیټا هول ډیوایډ بای 2 هول انډر د روټ. پلس ماینس دلته پلس ماینس دلته ګورئ دا انډر روټ 2 دا انډر روټ 2 پکې کینسل شي، نو موږ سره به راشي پلس ماینس کې جواب 1 ماینس کاس تیټا ډیوایډ بای 1 پلس کاس تیټا هول انډر د روټ، دا برابر شي موږ سره د ټینجنټ هاف انګل. دې کې موږ کله پلس الو کله به ماینس الو، نو تاسو پته چې ټینجنټ دا په فرست او په تھرډ کوادرنټ کې پازیټیو وي، نو تیټا بای 2 نه که داسې جواب راځي که هغه فرست کوادرنټ کې جوړیږي یا په تھرډ کوادرنټ کې جوړیږي، نو سره به تاسو دا پلس والا فارموله یوز کوئ. او که چېرته تاسو سره په سیکنډ او فورت کوادرنټ کې تیټا بای 2 نه جواب راځي، یا به تاسو بیا نیګیټیو دا فارموله یوز کوئ. دا ستاسو هاف انګل فارموله شو.